بسم الله الرحمن الرحیم قدرمنو کتونکو یو وار بیا دې ټیم کې مونږ سابقا ناظم یوسی چمتار شوکت خان چې سماجی کارکون هم دی د ان پی سرحدي تعلق ته ډېرې هلې ځلې دي د هغې نه ورته پوښتنه کوو د کورونا باره کې د کورونا له لاسه چې دا کاروبارونه تباه شو د دې باره کې دا ډیلی ویج مزدور چې د لاکډاون د وجې په کور ناست د دې باره کې تاسو سره ملاقات کوو مونږ سره اوسئ یعنې سماج نیوز سره اوسئ حاجي صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. بچا صاحب خیر جی. حاجي صاحب د کورونا د وجې چې دا لاکډاون شوی دی د دې باره کې لږ عوام ته آګاهي ورکړئ. زه خو د ټولو نه مخکې ستاسو د ټیم شکریا ادا کوم چې موږ له وخت راکړو. کرونا یو عذاب دی د الله له طرفه راغلی د ټولو دنیا زموږ ګیره کړې ده. تقریبا بیا زموږ په پاکستان کې هم دغه خطره شته دی. نو زه خو یو د عوامو ته دا خواست کوم چې دوی د احتیاط وکړي او احتیاط لازمي شیز دی، ځکه چې اسلام کې هم د احتیاط اواز کېږي وایي چې کوم ځای باندې تکلیف وي نو هغې نه به تختې نه ورځې به نه نو دوی له مونږ ټولو له دا پکار دي چې اول خو مونږ احتیاط وکړو. بیا دویم نمبر خبره د دې لاکډاون به وکړو. په دې کې ډېر زیات غریبانان متاثره شولو. دیاړي مار چې هغوی وي هغه کته باندې نو کټوۍ باندې هغه کیسه ده. زه په خپل نن کونسل کې ډېر زیات ینم او یقین تاسو وکئ چې دا اس قسمه سیاسي خبره زه نه کوم. زما ته په ډېر زیات درد رسي زه چې د هغوی حالاتو ته ګورم د هغوی بچو ته ګورم نو بس دغه یو الله ته به سوال کوو نو د الله له طرفه به سمیږي. او بل زه د ټولو خپلو ملګرو ته دا یو خبره کوم چې کم از کم په کرونا د خپل سیاست نه کوي. اول زه او بیا بل. عمران خان صاحب د دې امداد اعلان وکړو، کمیټۍ جوړې کړې دي، په هغې کې کوم کسان واخیستل نو هغه هم د ټول مخلوق ته معلوم دي چې هغه هغوی څوک واخیستل او هغوی د چا نومونه ورکوي. نو زه یم چې دغه مهرباني یو پیره بیا ویم چې دوی دي دا خبرې کم از کم نه کوي او د حقدار طرف ته د توجه وکړي، ځکه چې الله او د الله رسول به د خوشحالۍ شو دا خبرې به الله تعالی ټیک کوي انشاءالله. خو که په موږ کې انصاف راغی که کله موږ کې دا خبره ای چې زه ګورم چې بی دا د یو بلې پارټۍ سره تعلق ساتي او هغه ځان ته رامخې ته کوم نو بیا به په موږ او زموږ په دې قوم د الله د طرفه هماغسې فیصلې راځي. نو کم از کم دې وخت کې دغه لږ احتیاط کول غواړي. ناظم صاحب د اعلی قیادت د طرف نه تاسو ته څه هدایت جاری شوي دي د کرونا باره کې احتیاطي تدابیر باره کې د دې خلکو سره د امداد باره کې د حیدر خان له طرفه تاسو ته څه هدایت جاری شوي دي؟ او جی بالکل موږ ته حیدر خان په ذاتي خود رابطې شوي دي د ملګرو سره. زموږ ایمیل خان خاص کړو هغه د ټولو ملګرو سره په خپله په ذاتي خود رابطه کړې ده او دا یو هدایت یې موږ له راکړي دي چې بی هر غریب سره د خپل وس مناسب امداد وکړي او هغوی ته ځان ورسوي د هغوی په غم درد کې ځان شریک کړي. زما سره په نن کونسل چمتار سره منګا تقریبا په بونډري ده زما او د هغوی په منځ کې یو خزانه نن کونسل دی. نو زه په خپله هلته تللی یم ډېرو ملګرو سره میلاو شوی یم او چا نه مې پکې اډو مشوره نه ده اخیستې که په لاره را سره څوک میلاو شي او زما چې کوم وس کېده نو انشاءالله هغه مې کړی دی او مخکې به هم کوو. خو چاته مې دا نه دي ویلي چې زه د پلانکۍ پارټۍ نه راللم. یو کس ما سره رابطه وکړله زه چې لاړلم نو تاسو یقین وکړئ باچا صاحب چې د هغه کره د 2 ورځو نه رزق نه نو زه ډېر افسوس کوم. خو خو بیا الله تعالی مدد وکړو څه ملګري داسې وو چې هغوی په خپله هغه ذمهواري واخیسته او هغه ځایونو ته ورسېدل. ډېره مننه ناظم صاحب د کورونا باره کې او د ډیلی ویج مزدورانو باره کې ناظم صاحب یو څو خبرې وکړلې او حاجي صاحب د مخیر حضراتو ته څه پیغام ورکوې؟ زه خو ستاسو په دې شیشې په سترګو باندې زه هغوی ته دا پیغام ورکوم چې به یې راپاتې سي او زبردسته ډیوټي دې وکړي، سیاست دې وروسته کړي او مسلماني دې رامخکې کړي. دغه یو درخواست په هغوی ته زما او حقدار ته دې حق ور ورسوي. خاص کر زه به تاسو ته دا یو خبره وکړم دوی چې دا کومې کمیټۍ د دې ویلیج کونسلو په سر جوړې کړي نو زه ډي سي صاحب ته بالا افسرانو ته دا خواست کوم چې هغوی دې مهرباني وکړي او دې پسې د یو ټیم جوړ کړي او د هغوی د شاته معلومات وکړي چې د دوی ورکړي څوک دي او میلاویږي بچا ته. زه د یو
یو کس خبره به تاسو ته وکړم زما په انر کونسل کې دي هغوی څلورونه سرکاري نوکران دي یو هغوی کې فارغ نو د ټولو نه په 1 نمبر باندې پکې د هغه نوم لیکلی شوی نو چې اوس ته یو سړي څلورونه نوکران دي هغوی د خپله تنخوا په ټیم میلاویږي نو زما په خیال چې د دې یو سره خو به امداد کولی شي چې د بل چا سره نشي کولی نو هغوی دغه کمیټۍ والا پکې د ټولو نه خپل نومونه مخکې واچول او نو دغه یو درخواست پرې زما ډي سي صاحب ته چې کم از کم د دې خبرې دی خیال وساتي جي ډېر مننه ناظم صاحب دا و شوکت خان سابقه ناظم یوسی چمتار تاسو د دې خبرې اورېدې تر بل پروګرام پورې انور شاه لور کې اجازت الله پامان